أما بعد ورؤية الله تعالى فرون پدې کې کلام تیر شو چې دا اضافت بسوی مفعول دی او د رؤیت درې تعریفونه امرت ذکر کړ پس اغین می تاسو ته پر رؤیت د باری تعالی کې یو شپږ مذهبونه هغه می باندې کړلو وس چې د نو سکول په پکاري سیب علیه رحمتا ای موجود بین کې چې د بعضو نه دا معلومیدو چې رؤیت نشته او د بعضو نه معلومیدو چې شته نو د هغه تطبیق نو هغه هم بیان شته او لا تدرکه الابصار زمنګ په نسبانه کومه قضیه جوړیږي او د معتزله او خوارج شیعان په نسبانه صاحبه کوجه جوړیږي دا هغه بیان هم وشو او دا خلاصم راويستل چې په دنیا کې د الله تعالی د دیدار کې دی نو دا د کومې قبیلې نه دی ممکن بالذات او ممتنع شرعا ټول بیان وشو صرف عبارت او داغي ترجمه تا وقشه ورؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر رؤية ترجمه توکلا انکشاف تام بالبصر اشاره وکړه چې پرون کوم درې تعریفونه هغه درې تعریفونه کې اخیری تعریف باندې دلته رؤیت مراد ده اخیری حقیقت مراد نو دا چې تاسو انکشاف تام وشي په بصور سره نو سیب علیه رحمت الذی معنا بس شي وهو دا انکشاف تام بالبصر چې ده معنا اثبات شی کما هو شیزوی دا مو په چې کوم رنگ باندې دیم په او په څه لیول دیم تاولی دم دقه دي چې څنګه دې ما چې دی ولې نو دې سره رؤیت دا کیږي دا ویلي رؤیت ترنه هو ته چې غلر غر کې روان دی هلکا ګلدین دی چې بیا راورسیږي نو هغه ګلدین نه ابي ګلدین هغه تنه هو ته نه انکشاف تام کې رسوشي چې ویني چې دا کتاب دی او د سره توشي صاحب علیه رحمت چې دا کم شیز دی ولي د چې دقه ویني چې تا ته پته ولګي چې دام دغه دی او غم اقی اثبات الشیء کما هو بحاسه البصر وحاسید بصور سره ویني پسترګو سره ویني هغه نه لکه چې اثر رؤیت قلبی دی کړه سترګې دی پټی کړې دي او دا وی چې معمولا شرشم ولیدو کړه دی لیدل او وذالک دا چې ان اذا نظرنا الى البدر کله چې مونږ نظر وکړو الى البدر غرتا بدر غرتا وای کنه اذا نظرنا کله چې نظر وکړو مونږه الى البدر بدر تا سوالسمې شپې سوګمې ته سوای بدر دی الله سم سوالسم پیندل سما اولنو درو کې وته هلال وای او اخرو درو کې وته محاقه وای او لدينا هنا على وادي نور کې ورتا قمر ولوي قمر ان اذا نظرنا الى البدر ثم اغمضنا العين او بمنګ پټی کوسترګو لران نشته خفا پدې کې چې انه وان کان منکشفا لدينا چې دا بدر اگر چې منکشف دا زمنګ په نسبانه په دوانو حالتینو کې چې دا پرونو متوکتل منګ ته منکشف دا چې بهم سترګې پټې کړې منګ ته منکشف دا لیکن انکشاف د دې سپوږمۍ په حالت د نظر کولو کې الیه دی بدر تا چې په بقو اتم او اکمل دا انکشاف تام دقیق ته وي رؤیت نه مطلق انکشاف مراد نشو انکشاف تام چې نه مراد شو اولا ناز مونږ د پارا په نسبت سره الیه دی سپوږمۍ ته چې دا ټیم چې مونږ دې سپوږمۍ ته ګوري یو حالت مخصوصه ده چې دا ته ګوري دغه مسمات ده بالرؤیت چې کډراله تاسو ټول دې پکې ته وګورئ نو چې دا تاسو کوم کیفیت ته او هيئت او حالت ته دقیق رؤیت ویلي نو رؤیت د الله جل جلاله متن سوال غوا جائزه فی العقل دا ممکن دی پچا کې په عقل په اعتبار د عقل سره
چې ته داسې کار وکړې که نه چې د نور ټولو هر څه ته ووایې چې تاسو زه لاړ شم. خو اسامه مولي صاحب دا خپل عقل ته دلته پرېږده نور ته ټول وځئ. د بار د کمرې نه موږ ټول وتي د ده دې عقل ته مو ویلې چې ته څه وې ځان له ته په نفس خود ته څه وې چې دا رؤیت د باري تعالی کېدی شي که نه شي کېدی نو دی به تا ته اوا درکړي چې او کېدی شي. بمعنی ان العقل دا عقل چې دی اذا خلیه ونفسو کله چې دا ایوازي شي او نفس د اندې پوه شه او کار یې پوه شه ته پوه شه او کار دې پوه شه تا ستا انصاف نو دا به فیصله ونکړي په امتناع د رؤیت د باري تعالی باندې ما تر هغه پورې به دا حکم او فیصله ونکړي چې نه قایم شوی د ده دپاره برهان علی ذلک په امتناع باندې نو چې موږ سوچ وکړو په امتناع باندې څه برهان شته وایي مع ان الاصل اصل چې دی عدمه عدمي چې شی دی برهان دی وهذا القدر او دا قدر ضروری دی فمن ادعا الامتناع فعليه البيان هغه څوک چې هغه دعوه لري د امتناع نو په هغه باندې په نظر باندې راغلی وي فعليه البيان نو په هغه باندې بیان دی وکړي نو چا سره کوي دلیل په امتناع باندې بیان یې وکړي شته دی سره نه فمن ادعا الامتناع عليه البيان په هغه بیان دی معلومیږي دا چې امتناع نشته که بیان څه ته وایي بیان څه ته وایي بیان ولیکه طائر یطیر بجناحیه لو وجد لرفع الجمل ای تاریخ یادم شو په یادم طائر دا یوم الغیلا یطیر چې الزی بجناحیه دوانو خپو باندې بیان المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر المنطق الفصیح المعرب عما او دا بیان قدرتی کار دی چې دا د ازدادو نه دی په معنا د بین جداوالی سره راځي او په معنا د پیوستوالي سره راځي بیان هم دغه یو خبره د بل سره پیوستی او جدا او بیان مصطفی شاشی شریفی تلاشه پینځه قسمه باندې معلوم دی کن بیان په 5 انواع پینځه قسمه باندې فعليه البيان اللهم انا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت من التبيان ما الفرق قيل كلاهما شيء واحد وقيل شاويري دي چې التبيان منك لنفسك والبيان منك لغيرك او چاویلی ناجی صاحبا زیارت المبانی تدل على کثرت المعانی بیان مطلق بیان توی برابر خبر دا که دا دلیل وسروی که نوی او تبیانو دا اغا بیان دے چی بید دلائل وی دری فرق میں دا بیان دا تبیان کمن کتاتا درک وقد استدل اهل الحق او په تاخیر سره دلیل نیولې ده اهل حق په امکان د رؤیت باندې په دوو وجهین باندې یو وجه ولا عقلی وایا بل وجه ولا سمعی وایا سمعی دا معنا ده چې تا د شری نوري دلیل تقریر د اول دا ده په عقل باندې رؤیت د باری تعالی دا څه ده چې ان منګ چې قاطعون یقین کون کیو قطعی یقین ید اغیانو او د اغراضو چې منګه خیل اکونو دا دیوال وینو او دی پسې چې کوم عرض لګېدلې دی نو هغه مو وینو ضرورتا د وجه د خامخاوالي د دې خبرې نه چې منګه فرق کوو په دې بصر سره بین جسمن و جسمن په جسم کې مونږ وای دا جسم دا دیوال دی هغه جسم دروازه تند او دا ډیکس دا موږ انګلیش ته کېته کوو دا څه شی دی من زده تند تختلا
نو مونږ فرق کوو په بسوال سره په مابین د جسم او جسم کې په مابین د غرض او د غرض کې چې لکه دغه چوکانې دی چونه ده او دغه هغه چې دی نو سپری باندې ورته څه کړی دی دیوال ته رنګ کړی دی نی للحکم المشترک او لابدي دا دپاره د حکم چې مشترکي من علت مشترکة د علت مشترکه نه اوس په دې ټولو کې علت مشترکه څه دی نو هغه درې ټکي دي دریونه خوا څلورم نشي جوړېدلی په دې درو کې به یو خامخایي کم اما الوجود یا خدا شیزونه موجود دي ځکه زه او تینما او د جسم او د عرض او د عرض په منځ کې فرق معلوموما یا چې کوم دی د دې دپاره علت مشترکه حدوث دی چې دا درې واڼه دا ځکه دا جوهر او عرض نم چې دا حادث دی او حادث په نظر راځي که نه او یا امکان چې دا ممکن دي او امکان په نظر باندې راځي اذلا رابغه نشته دی څلورم چې اشتراک لري بینهما په مابین د دغه جسم او د دغه غرض او غرض کې دا ما او تا چې دا فرق کوو نو دا ولې کوو دا ادراک یې کوو ځکه دا وجود د شیزونو دپاره دا مشترک شیزونه دي مشترک دا معنا چې دام په نظر راځي او غم په نظر باندې څه کېږي راځي دې ټولو کې علت مشترکه پکار دی نو علت مشترکه دلته درې چانسه جوړېدی شي یا دا چې شیزونه موجود دي ځکه موږ ورته وایو چې کوم شی موجود نه وي خو نه ښکاري او یا دا چې حادث یا دا چې دا ممکن دی او د دې نه علاوه پکې څلورم څوک پیدا کولی والحدوث دا حدوث دی دام عبارت دی د وجود او بعد العدم نه او امکان دا عبارت دی د عدمی ضرورت الوجود والعدم نه چې نه وجود ضروری دی نه عدم ضروری دی دې ته ممکن وای کنه وجود او عدم چې ضروری نه وجود ضروری دی نه عدم ضروری دی دې ته ممکن ویل کی او نشته د مدخل د پاره د عدم په علتیت کې همیشه د پاره ګرځا او چې کوم علت هغه به عدمي نه عدمیت ته ګوره او علتیت ته ګوره منصور بابا وایي خدای ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره عدمیت چې په کوم چې کې راغلی هغه به علت نه حدوث کې عدمیت شته دی ځکه دا خو موجود بعد العدم دی ګوره عدم د په تعریف کې شته او ممکن کې عدم شته دی ولې ممکن دا تعریف دی چې دا عبارت دی د عدمي ضرورت الوجود والعدم چې دا وجود هم ضروري نه دی او عدم ګوره د په تعریف کې عدم راغلی دا دواړه ډیلیټ کړه سور قلم باندې چې دا خو علت نه دا حدوث علت جوړېدی شي مشترکان او نه امکان جوړېدی شي نو فتعین الوجود لکه دیوال ځکه اینما چې موجود دی د جسم او جسم په مابین کې فرق ځکه کولی شم چې موجود دي د غرض او د غرض په مابین کې ځکه فرق کولی شم چې موجود دي لکه د دریو نه زیات خو پکې چانس د علت جوړېدو نه و نو د دریو کې هم چې دا دوه کټ شو ځکه د دریو په دغه دواړو په تعریف کې عدم ټکی راغلی دی او عدمیت ته ګوره او علتیت ته ګوره د عدمیت ته علتیت طرف څخه الله اکبر ولا مدخل للعدم لپاره د عدم فاعل اذا كان الامر كذلك فتعين الوجود وجود والعلت او هو هذا وجود چې دا مشترک دی بین الصانع وغيره یا لکه دا مخلوق وجود لري که نه لري صفاوای کې نه لري خبره ختمه دا مخلوق وجود لري که نه لري او پروردگار عالم جل جلاله دسی وجود نه موږ تاسو دې ته وجود می خوږي یا وجود نه چې عدم دې موجود دی نو وجود علت ته جدار شي وجود نه هغه بخکار دا غیر رؤیت ممکن هغه رؤیت ده نو دیوال ولی ځکه چې وجود موجود والی ولا شتا نو پروردگار عالم جل جلاله دل ولی چې کوم دی عقلا ټیک دی ځکه چې موجود والی دی وهو دا وجود هم مشترك بين الصانع وغيره صانع لیدل ممکن شو د غیر صانع لیدل هم
نو فیصحون صحیح شولا ایرا چې ودی لیدلی شي من حیث تحقق د حیثیت د تحقق د علت د صحتنا چې هغه وجود دی او موقوف به امتناع دی په ثبوت د کېدو د یو شی باندې د خواص د ممکن شرطا او من خواص واجب مانعا او موقوف کیږي با امتناع د رؤیت د باری تعالی په ثبوت د کېدو د یو شی باندې چې دا د خواص د ممکن نه دی چې دا شرط شي یا د خواص د واجب نه دی چې دا مانع شي او دسی نشت او دسی وسلک وجود علت د پار دی لیدلو نو وجود په باری تعالی کې مشته او په مخلوقات کې مشته دي نو چې د مخلوقات لیدل عقلا جائز دي نو د باری تعالی لیدل عقلا جائز اوس که چرته دا علت دا چې وی چې دا د دې ممکن د پاره صرف شرط وي نو در راضي خالق نه راضي یا که یو دا وجود دا یو صفت وي چې دا د الله تعالی د لیدو د پاره مانع وي نو به ټیک و به الله پاک موږ نه لیدل دا وجود ته کې نه د ممکن د پاره کم شرط دی او نه د خالق د پاره کم معنی چې ټکي موږ سره نشته چې هغه د لیدلو د پاره په دې ممکناتو کې شرط جوړ شي او د پروردګار د پاره هغه معنی نو عقل کو منع نه عقل خو وی چې جائزه ممکنه جائزه فکر نو دا داسې کېدی نشي که یو سړی را پاتېږي او شرایط ورله راوګوري ګلاس نو چې دا ډېر زور وکړي نو دی پیدا کړي د پاره د وقوع د رؤیت او زمونږ ستاسو خبره ببره وقوع د رؤیت کې خو نه ده روان من نو تاسو سو وقوع د رؤیت خو نه یادو چې د الله تعالی دا رؤیت واقع دی څه کې روانه ده زم نو دې څه تاسو ته وجود یا لکه که شرط مواقف لیکلی دي چې بعض کسان داسې شرایط نقل کړي دي د لیدلو د پاره وي هغه شرایط هغه د پاره د وقوع د رؤیت دی او زما خبرې اترې په وقوع د رؤیت کې نه دي روان زما خبرې اترې په امکان د رؤیت کې روان امکان نکه دی رانده اوس بدل موسی خان چې کوم دی مولوي سي په شپېته وزر کې د زرو د کوفی را او دلته چې لکه پوسټ لغه په یو ساعت او چې دې کې وایي وړشته کنهشته یو کاری پکې موږ موسی خان مې چې دا وړو د لیدل په دې په یو کې واقع نه دي او ممکن دي غیر ممکن کته چې نه دي ممکن دې ماسته کو به مون تفریح موږ تاسو وکړو نو ته دلائل وی شرایط وی الشرایط بتوي خود وقوع الامکان د پاره به ما خبر اتري په وقوع الامکان کې نه دي وقوع رؤیت کې نه دي وقوع رؤیت کې نه دي زما خبره په امکان رؤیت کې د امکان رؤیت د پاره هیڅ قسم شرایط نشته شرایط کې شته د وقوع رؤیت د پاره او خبره تر ما په وقوع رؤیت کې نه روانه پچا کې نه روانه اشکال ختم نو دا څه فرمایي
وقضا دارنګي یصح صحیح کیږي ایرا چوری دلې شي ټول موجودات د اصواتنا د چوری دلې شي او د توهمنا دروایهنا وغیر ذالک د پر اعتراض کوي چې اعتراض وکړي حالک د ازما आवाज تاسو اوري کنه اوري زما आवाज موجود دی که معدوم دی یی نه ته خو چې شی وجود لري هغه په نظر راځي کنه قرآن نه اخرا جواب داده حجی صاحبہ چې د عرش لیدل د اغي موافق وي د عرش لیدل د اغي موافق د دې आवाज لیدل د اوریدل د کتاب واوریدل مدد دې لیکي کتاب ولي چې ودی طاقت تریو دی دا شکلی د سیدی لیدل الکه دا اتر ګلی لیلا چاره غولې ده ګلی لیلا اتر نو الکه دا په د باندې چې مخصوص په بدای لیدل د عرش لیدل د هغه شی لیدل سره موافق لیدل او ټول ته لیدل دي ټول ته یې وسو دا شیزونه چې आवाज او خوندونه او روایت او غیره ذالک دا کستاب په دې نظر باندې را نشي نو معنا دا ده چې الله جل جلاله په دې بنده کې د دې سترګو د لیدلو والا خبره دای پکې نه ده پیدا کړی علی جری العادت عادت د الله پاک دار چې دا تاسو په سترګو نه درځي دا تاسو بعضی په غوګونو دروخی بعضی ته په دې پوزو دروخی او بعضی ته په دې جبه باندې دروخی دا نه غني چې دا आवाज لیدل نشي ناممکن نه دی आवाज په دې سترګو ممکن دی خدا الله عادت داسې دی جاری دی په دې چې دا په دې سترګو ته نه خي په غوګونی د تخي په پوزي د تخي او په دې به تداش اشکال یعنی دا خو وګورا اصوات موجود لري موجود دي او لیدل وقضا دارنګي يصح سيدا يراجع لیدل شي دا باقي موجودات د اصوات نو د طعوم نو دروایه او وغير ذلك وانما لا يران لیدل کیږي بناء على ان الله تعالی بنا ندی بنا په امتناع د رؤیت د دی باندې د دې وجه چې دې د رؤیت د مولا صاحبہ ممتنع دی وحين اوترز بان صحه عدميه فلا تستدعي علة ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مشتركة ولو سلم فالعدمية له علة للعدم ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عينه وجيبا لأن المراد متعلق الرؤية والقابل لها ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا وی مکه بس صلی الله تعالی